أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سورة الأنفال میں شروع کرو. دې صورت کی بنیادی طور باندې دو مضامین ذکر کېدل. یو مضمون القتال فی سبیل الله او دویم مضمون الانفال لله. د مال غنیمت د تقسیم اختیار کی واضح الله لره دی. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. اور اللہ فرمائے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعض على بعض فیرکموا جميعا ویجعلوا فی جہنم. تو کفار و عاقبت ذکر کو کہ اللہ وزی دلدلے کے جہنم کے بے غزار کی. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. فدی آیت کی ترغیب ذکر کی توبہ طرف تا کہ کفار و اے ملحدین و توبہ باسی اور ایمان راوڑے چې د دې عذاب نه بچ شي. قولوا پیغمبرام للذین کفروا فبارد آکسان کی چې کفر کړل آکسان تویا دا آکسان په حق تویا اینتو یغفر لهم ما قد سلفهم کمن شو چرته دې د شرک نام یغفر لهم ما قد سلفهم مخنب وشی دی د پاریا گناونو قد سلفا چې مخکې تیر شوي دي. که مخکې څه عمل کړی وي چاہے هغه ګناه کبیره وي شرک وي یا نور اعمال وي چاہے د هغې تعلق حقوق الله سره وي بعض مفسرین وي چاہے د هغې تعلق حقوق العباد سره وي خو چې مخکې په حالت د کفر کې و اوس ایمان راوړو نو الله تعالی به هر څه معاف کړي. لکه حدیث پاک کے راضی ان الاسلام یهدم ما کان قبلا چې اسلام ختمی هر هغه اعمال چې کوم مخکې په زمانه جاهلیت کې چې څه اعمال شوي دي هغه ټول الله معاف کړي. وإن يعودوا کچر تدبیر او ګرځېدل جنګ ته فقد مضت سنة الاولین تحقیق سره تېر شوي دي نمونې د ړومبنو خلقو. الله لکه څرنګه چې ړومبنو قومونو لا عذابونه ورکړي وو چې کله هغوی د مؤمنانو خلاف وکړو شرک اپناو کو دارنګې دوی له به هم الله عذاب او سزا ورکړي. وقاتلهم حتی لا تکون فتنه. دې آیت کې دعوت صورت القتال فی سبیل الله چې د الله په لاره کې جهاد کوئ تر دې پورې چې شرک پاتې نشي. وقاتلهم جنګ کوئ دوی سره حتی لا تکون فتنة تر دې پورې چې پاتې نشي شرک. یا بعض معنی کوي حتی لا تکون فتنه حتی لا یفتتن مؤمن بایمانه. تاسو جنگ کوئ تر دې پورې چې په عالم کې مؤمن ته تکلیف نه رسیږي نو بیا به تاسو جنگ پرېږدئ. څه معنی چې کله په دنیا کې مؤمنان هغوی ته تکلیفونه د کفارو د لاسونو نه میلاویږي دا هغوی په قیدخانو کې وي نو بیا حکم دا دی چې تاسو به دوی سره جنګ کوئ. ویکون الدین کله لله او چې شي دین ټول خالص الله دپاره دین اسلام غالب شي د دین اسلام شان و شوکت شي کفر مغلوب شي. فإن انتهوا پس که چرته دوی منع شو د شرک نه فإن الله بما یعملون بصیر. یقینا الله فعملو چې پیدي لیدونکی دی. وإن تولوا که چرته دوی راو ګرځېدل بې شرک طرف ته او کفر طرف ته جنګ طرف ته فاعلموا پس پوه شئ ان الله مولاکم یقینا الله ستاسو دوست دی. ستاسو مولا ستاسو دوست الله دی. نعم المولا و نعم النصير. سخت دوست الله دی و نعم النصير او سخت امدادی الله دی. نو ترغیب ذکر کول قتال طرف ته چې د الله په لاره کې جهاد وکړئ او کفارو ته ترغیب ذکر کول چې ایمان راوړئ شرک پرېږدئ جنګ پرېږدئ. لیکن که چېرته دوی بیا هم شرک نه پرېږدي مؤمنانو خلاف نه پرېږدي
فإن الله مولاکم اللہ تاسو دوست ہے نعم المولا و نعم النصیر خیستہ مددگار دے خیستہ دوست ہے تاسو بچا معاونت تا ضرورت کشتے قل للذین کفروا قلوا پیغمبرا للذین فباردا کسانی کی کفرو چی کفر کرلے اینتو کجرتا دی منشد شرکنا یغفر لهم ما قد سلفام تحقیق سرا یغفر لهم وببخل شدید پارما گناونا قد سلف چی مخی تیر شویدی وَإِن يَعُودُوا كَچَرْتَ دِيرَاو كَرْفِدَ الشِّرْكَانُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ تحقیق سرا تیر شویدہ نمون دڑم بنو خلق دا عذاب وقاتلهم جنگ کوئی بھی سرات تالا تکون فتنہ تردی پوری چپاتی نشی شرک ویکون الدین کلو للہ شی دین طول خالص اللہ دا پارا فإن انتعو پس کچرت بھی منشود جنگنا فإن اللہ بما یعملون بصیر پس یقینا اللہ پاملنو کتی دی لدن کریم وإن تولو کچرت راو در فیدل دی شرکتان فعلمو پس پوشئی ان اللہ مولاکم یقینا اللہ ساسو دوستے نعم المولا و نعم النصیر سخست دوست اللہ و نعم النصیر اور سخست امدادی اللہ قلوہ پیغمبرہ للذین فبارگا کسانو کی کفرو چکو